شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. د سوره کهف آیتونه دي. دا د محرم میاشت او دا په هغه میاشتو کې دا چې د حرمت میاشتې دي څلور. چې قرآن مجید هم هغه ذکر کړي دي په سوره توبه کې. چې د الله په نسبت باندې إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض چې اشمار د میاشتو د الله په نسبت باندې هغه 12 دي او دا د هغه وخت نه دی چې الله اسمانونه او ځمکه پیدا کړه. منها 4 حرم او پدې کې 4 میاشتې هغه د حرمت دي. او حدیث کې د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم دا غي وضاحت کړی دی چې محرم دا هغه په 4 میاشتو کې دا چې الله غي ته د حرمت میاشتې ویلي دي. دا د عزت میاشت او څه فضیلتونه هم په احادیثو کې د دې بیان شوي دي. نن زمونږ په معاشره کې چې ځان ته مسلمان وایي تعلق خپل اسلام سره ښیي که مونږ وګورو نو هر اسلامی میاش پاغی کې د سن اثر ولی میاشتې چې کوم د اسلامی دي سن اسا عمل هغه د اختیاري کوم صحیح طریقې سره اسلام متعلق کو نو 3 میاشتې هغه داسې دي چې په هغې کې مونږ خصوصي اعمال اختیارو لکه میاشت د رمضان دا د روزې
نو هر مسلمان هغه پدې کې 29 ورځې 30 ورځې باغی کې روزي نیسی او دا عمل د اسلام مطابق ته دا په قرآن کې الله په مومن او مسلم باندې فرض کړی دي دارنګ میاشت د شوال چې پاغې کې بیا عید الفطر خلق مناوي او دا عملم د اسلام مطابق ته دین د دې اجازت مونږ لرا کړل د الله رسول دا عمل کړی دی بیا په ذی الحجه کې په لسم تاریخ باندې عید الاضحی خلق مناوي او دام د اسلام مطابق داغه مونږ ته ثبوت ملاویږي او د الله رسول باغې باندې عمل کړی دی دا د عام خلکو د پاره دی اگر چې ذی الحجه کې حجم خلق ادا کوي لیکن هغه په بیت الله کې التا په مکه کې نو عام طور باندې هر مسلمان دا درې کم اعمال چې ما تاسو ته په دریو میاشتو کې وښول د دې اجازت مونږ له اسلام را کړی دی او دا په تواتر سره را روان دي د دې نه انکار اگر تواتر اسلام انکار دی د دې نه علاوه چې په نور میاشتو کې څومره اعمال خلکو اختیار کړي دي لکه محرم کې خلق د حسن او حسین ورځ مناوي دارنګ د محرم په میاشت کې په پهله تاریخ باندې د عمر رضی الله عنه د شهادت ورځ مناوي بیا د دین بعد چې کله سفر راشي نو هغه ته منحوس میاشت وای دا منحوسه میاشت ده ربیع الاول کې بیا عید میلاد النبی هغه مناوي الغرش په تفصیل سره کوم د دې جایزه واخلو نو مونږ ته معلومیږي چې دا مسلمان د اسلام نه څومره لري دی د اسلام د تعلیماتو نه دی څومره لري دی کم اعمال چې اسلام یا دین دته ورکړي دی پاغه باندې د عمل دته حکم دی نن مسلمان هغه پرېخو دي او د کم اعمال چې دته حکم نشته دی نن هغه اختیار کړي دي نو کم آیتونه چې ما تلاوت کړي دی په دې کې الله رب العزت فرمایي قل اے نبی ته اوایا دوی ته هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا چې زه تاسو ته خبر در نکم په تاوان سره د داسې تاوان چې انسان عمل کوي او هغه عمل د په تاوان کی او د هغه خلکو بیا مثال الله رب العزت ذکر کوي داغه تفصیل بیا بیانې الذين دا هغه خلق ته چې هغه پتاوان کې دي ذل سعيهم في الحیات الدنیا
وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، چې دا هغوی اعمال، دا هغوی کوششونه، دا هغوی جدوجهد په دې ژوند د دنیا کې ضله بیکار دي، د هیڅ کار نه دي. او ګمان د دوی دا دی چې مونږ بهترین عمل کو، ښایسته عمل کو، ډیر په صحیح لاره باندې مونږ روان یو، دا زمونږ عمل دا بالکل ښکلی عمل دی. نو الله فرمای اولئک الذین کفروا، دا هغه کسان دي چې دوی د الله کفروا بآیات ربهم، چې دوی خپل د رب د آیاتونو نه انکار کړی دی، کفر پې کړی دی. ولقائه، او د الله د ملاقات نه دوی منکر شوي دي. نو الله فرمای فحبطت اعمالهم، د دوی عمل چې دا برباد دی. نو زما عزیزانو د دې د بیانولو مقصد دا دی چې نن زمونږ په معاشره کې چې څومره رسم و رواج مونږ په هغې باندې عمل کوو، مونږ خپل کړي دي، هغې ته مونږ خپل دین وایو. په مونږ کې هر یو چې دعوت مسلمان وي، هغه له پکار ده چې کم عمل کوي، هغه عمل ثبوت دته د قرآن او سنت نه ملاویږي. الحیات الدنیا، او دارنګې فحبطت اعمالهم، چې په دنیا کې د ځان ستړی کې خپل جان لګې، خپل مال لګې، خپل ټیم هغې له ورکې، کوششونه کې په هغې کې جدوجهد کې، لیکن اعمال ستا چې دی هغه ټول برباد دي د الله په نظ باندې. نو ستا د دې عمل څه فایده؟ نو ځکه مونږ له پکار دی چې کله کم عمل کوو، د هغې عمل نه مخکې مونږ په هغې کې قرآن او سنت وګورو چې دا عمل د قرآن او سنت مطابق دی که نه دی. که د قرآن او سنت نه مطابق یې، خو بیا یې په هغې باندې مونږ عمل وکړو، دا بیا زمونږ د ایمان حصه ده. وما آتاکم الرسول فخذوه، چې کم شی رسول تاسو له درکوي هغه واخلئ، او د هغې نه مراد څه دي؟ هغه دا قرآن، د هغه سنت، دا ټول په هغې کې شامل دي. او کم عمل چې د قرآن او سنت نه خلافي، یا د هغې ثبوت په قرآن او سنت کې موجود نه وي، نو بیا موږ له پکار ده چې د هغې نه ځان وساتو، ځکه بیا به بدعاتو کې راځي. په حدیث کې راځي د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې فإن خیر الحدیث کتاب الله، چې بهترین کلام، بهترین کتاب هغه د الله کتاب دی، بهترین حدیث هغه د الله کتاب دی. وخیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و آله وسلم، او بهترین طریقه هغه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ده، چې هغه زمونږ هادي دی، هغه مونږ ته لاره ښیي د الله په حکم سره. وشر الامور محدثاتها، او د الله رسول فرمای چې بدترین کارونه کې هغه دا کار دی محدثاتها، چې په دین کې د ځان نه څوک عمل جوړ کی. وکل محدثة بدعه، او دا ټول نوی اعمال په دین کې دې ته بدعت ویل کیږي. وکل بدعة ضلاله، او هر بدعت هغه گمراهی دی،
هغه گمراهی ده، پاغی کې خیر نشته دی، پاغی کې سنیکی نشته دی. نن خدا جدا خبره ده چې نن زمونږ علماو د بدعاتم تقسیم کړی دی، وای دا پکې بدعت حسنه دی او دا پکې بدعت سیئه دی. حالانکه بدعت خو بدعت دی. وشر الامور محدثاتها، دیت دا الله رسول شر ویلی دی. دا خیسته نشي کېدی چې ته ول د حسنه نوم ورکې نو دا به خیسته شي، دا به بهترین عمل شي. نه، بدعت هغه بدعت دی که هغه چای حسنه نوم ولا ته ورکې او که سیئه نوم ولا ورکې. وکل بدعت ضلاله، هر بدعت چې دا گمراهی ده. حسنه سیئه پکې نشته دی چې ته د ځانه اعمال جوړ کې نسبت د هغې اسلام طرف ته وکې، زما امام دا ویلي، زما ملا دا ویلي دي، زما په کتابونو کې دا موجود دي. دا عمل چې دا جایز دی او دا بدعت حسنه دی، دا بدعت حسنه نه دی. وکل بدعت وکل ضلالة فی النار، او هر گمراهی هغه جهنم تتلو والا ده. د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي په حدیث کې راځي، من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، چې هغه ټول اعمال چې په هغې باندې زمونږ حکم نه، زمونږ عمل په هغې باندې نه، زمونږ سنت په هغې باندې نه، نو فهو رد، هغه رد دی، په هغې باندې به عمل نشي کېدی. دارنګ په بل حدیث کې هم دا مضمون بیان شوی دی. او د ټولو نه اهم خبره چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړي دا هغه دا ده چې ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما، چې خلکو ستاسو په مخ کې زه دوه شیزونه پرېږدم که تاسو دا دواړه په مضبوطۍ سره ونیسل نو تاسو به هرګز نه ګمراه کیږئ. هغه دوه شیزونه څه دي؟ کتاب الله، یو دا چې د الله کتاب دا به مضبوطۍ سره ونیسئ، په دې کې چې کم الله حکمونه ورکړي دي هغه حکمونه خپل کوي، په هغې باندې عمل وکړئ، کم نه چې منع کړي د هغې نه منع شئ. وسنتي، او دویم زما سنت دی چې زما سنت چې کم ځای تاسو ته ملاو شي په هغې باندې به هم تاسو عمل کوئ. د دې دوو نه علاوه که تاسو درېیمه لاره اختیار کړه نو دا گمراهی ده، دا ضلالت دی، او دې ته بیا بدعت ویلی شوی دی.